بسم الله الرحمن الرحیم. ماه مبارک رمضان، ماه بندگی، ماه سلوک الله، د بندگی کال آغاز میاشته و بیا دغه میاشته کې هغه شپه شب قدر څنګه زر میاشتونه افضل ده. یو سالک د پاره، یو بنده خدا د پاره، بندگی د پاره، عبادت د پاره. او استاد یایس حتی شعبان میاشته کې امام تولد شوه دی، متاسو زمانه مولا خشبان میاشت نه زیاد ارتباط دغه میاشت ماه مبارک رمضان امام زمانه سره ده. یعنی دغه میاشت کې پکار دی چې مو دغه د خدای میاشت ده، د ولی خدای په یاد کې تیر کو او خدای سره واندې شان سره د خدای حجت، د خدای ولی سره پکار دی مو ارتباط قوي شي، محکم شي، خصوصا شبهای قدر کې. نو سوچ مکولو چې دغه میاشت ارتباط امام سره ویل دی. ایوی آیه باندې چې استاد راغلو هغه تفسیری کولو چې شب قدر ډیر دقیق، عمیق، مضبوط ارتباط امام زمان سره. شب قدر، حتی شب قدر په متعلق کوم سوره قدر ده، دا یو بهترین دلیل ده وجود مقدس امام زمان باندې. استاد یی چې دغه کوم شب قدر ده صرف پیغمبر هغه زمانه سره مختص نه، بلکې قرآن کې کوم مضارع والا یعنی مستقبل والا صيغه ورته استعمال شوی دی. عربي ګرامر کې ماضي د پاره خپل الفاظ دي، حال د پاره خپل دي، استقبال یعنی مستقبل، مضارع د پاره خپل الفاظ دي ګرامر کې. خو شب قدر د پاره کوم الفاظ استعمال شوی دي هغه ماضي ولا نه دي، صدا یو رویداد و یو واقعیا و ماضي کې تیر شو، قرآن نازل شو، فرشته راغلي، جبرائیل راغلو، بس ختم نه، بلکې دغه استمرار باندې، تسلسل باندې دغه شی دلالت کوي. هغه شب قدر کې کومه عظیمه آیه ده چې سوره قدر کې هغه عظیمه آیه چې بسم الله الرحمن الرحیم تنزل الملائکه والروح فيها باذن ربهم من كل امر. دا تنزلوا دغه صيغه مضارع تسلسل باندې مسلسل دغه شی دغه اتفاق هر کال شب قدر کې دغه روح علما کوم تفسیر کوي، لګ اختلاف دی ورکه خزاغه طرف ته نه څم. روح نه ځنه علما ځنه مفسرین یې چې دغه آیه کې کوم راغلی دی هغه جبرائیل دی. خو اما بیشتر علما، ډیر علما دغه مفسرین قایل دي چې نه دا یوه بله فرشته دی، حتی جبرائیل نه افضل فرشته دی و دا هر کال راځي، مختص نه دی هغه وخت کې پیغمبر سره، بلکې د هر کال شب قدر باندې دغه نزلېږي. و دغه باندې شیعه سنی علما ټولو اتفاق دی چې کله پیغمبر زنده و قلب مبارک پیغمبر باندې به دغه فرشته دغه روح نزلېدلو. دغه عظیمه فرشته چاهی جبرائیل وي یا جبرائیل نه عظیمه فرشته وي، هر صورت کې ټولو علماو اتفاق دی چې نزلېدله به دغه پیغمبر قلب باندې. خو اما آیا دغه چونکې استمرار باندې لکه څرنګه مې ذکر وکړو دلالت کوي پیغمبر سره مختص نه دی. خوب پیغمبر نه بعد کې دغه فرشته دغه روح څه کوم لفظ ورته استعمال شوی دی دا چا قلب باندې نظریږي، ځمکې باندې خو نه نزلېږي، ظاهر هغه د قلب مؤمن باندې. خو هغه قلب مؤمن څنګه رسالت الهی، پیغام الهی، امور نظام هستی پروردگار عالم طرفنه ټول کال د پاره کوم شیډول کوم ټمټبل نزلېږي، چا زړه کې هغه طاقت شته دی. هغه طاقت، هغه قدرت صرف جانشین و وصی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زړه کې دی. لکه څرنګه روایت امام علی علیه السلام نه څه روي ته یایي چې شب قدر صرف یو وار دغه واقعیا نه ده شوي. شب قدر صرف پیغمبر زمانی کې دغه کومه فرشته دی دغه نه نزلېږي، صرف پیغمبر سره مختص نه ده، بلکې د هر سال د تکرار کیږي، هر کال دغه تکرار کیږي. خو پیغمبر نه بعد دغه صاحبان لري. عربی ای څه صاحب ما سوال ورنه وکړو څه دغه صاحبان چوک دي چې پیغمبر نه بعد دغه فرشته ور باندې هغوی قلب باندې هغوی زړه باندې نزلېږي. امام د فرمایش کوي چې هغه زیم و اما کوم 11 فرزندان دي. اشیاء و اعتقاد په مطابق هغه ائمه اطهار علیهم السلام هغه د دغه مصداق دي چې شب قدر باندې هغوی باندې دغه عظیمه فرشته نزلېږي. دغه وخت کې دغه زمانه کې مدرسو اعتقاد په مطابق هغه ولی خدا، هغه جانشین رسول و هغه پاکیزه زړه، هغه قلب، هغه مطمئن قلب چې هغه باندې پیغام الهی نزلېږي، هغه وجود مقدس امام زمانه اجل الله فرجه شریف دی. دی واجنه شب قدر و ټول ماه رمضان ارتباط ډیر دقیق و گهر ارتباط امام زمان سره. شب قدر ده ټولو نه خصوصي التماس ده چې ټول عالم اسلام د پاره مشکلات پاره چنار و اندیشون سره نورو مختلف ځایو کې
مسلمان دخنه سره بر سر بیکار دی، یمن، فلسطین، غزه، لبنان، چیته یا جهان کې تشیع مسلمان دخنه سره مستكبرین جهان سره بر سر بیکار دی. پکار دی هغه ته متاسو ټولو ته دعا وکړو، خو دغه ټولو مشکلاتو حل کول د پاره کوم مو سره یوه ذخیره پر د غیب کې موجوده ده. امام زمان اجل الله فرجه الشریف د پاره خصوصي دعا وکړي او خصوصي دعا وکړي چې هغه تنهایی نه روزي. شب قدر ده متاسو خپل منځ کې امام بارگاهو کې مسجدو کې بکینو، مؤمنین به جمع شي، مسلمان به جمع شي، اعمال به وکړي، علما به وي، خطبا به وي، ذاکرین به وي، خپل منځ کې بکینو، اعمال به وکړو. آیا متاسو سوچ کړی دی چې نن شپې شب قدر، شب ضربت امام علی علیه السلام به امام زمان اعمال به چیته کوي تنهایی کې؟ کومې لکه دعای ندبه کې دی چې آیا کومې سارا کې به وي، کومو غرو کې به وي، کومو ځایو کې به وي؟ امام به تنها دغه اعمال څنګه کوي؟ صرف مو نه، مو انتظار کې نه بلکې خود امام یا تنهایی کې مو ته انتظار ده چې کله به دغه امت تیاریږي. نه امام سلامتی دپاره، امام ظهور دپاره خصوصي دعا کوي.